أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العظيم. بديهة مباركة کی دراجع قول مطابق اللہ رب العزت غزوہ بدر نقشہ ذکر گئی. غزوہ بدر کے اللہ رب العزت اول صحابہ کرام سرا دا 1000 دا فرشتو وعدو کا چدا علی ذکر بسورت انفال کے براشی انشاءاللہ. او بیائی دا 1000 بزے باندی 3000 فرشتو دا مدد دا پارا اعلان کو فرمائی دو. او دا 3000 بزے باندی بیا اللہ رب العزت 5000 فرشتی رولے گلے. علماء فرمائی کہ میو فرشتی سرهم دا مقابلہ کی دیشوا ذکر فرشتی تا اللہ پاک دیر قوت و طاقت ورکڑی. قوم لوط حضرت جبریل علیہ السلام یوی وزر سرد ازمک اجد کو او ازمک ورپاس قوم دلان دی واپس رو برزورو. او حالان که دا حضرت جبریل علیہ السلام شپک سو وزری دی چی پا یو وزر که دور طاقت تینا فرشتی تا اللہ پاک بیم لوی طاقت ورکڑی. نیو فرشتی سرهم دا مدد کی دلے شو لیکن دا صحابہ کرام دا خوشحالی دا پر اللہ پاک 1000 3000 اور 5000 لشکر دا فرشتو رولے گئے. ذکر چی انسان دا تعداد دا متاثر کی چی تعداد زیاد نو اسی انسان بیا خوشحالی او ہر بار چی پا انسان با درائشی و چی افراد زیاد نوید انسان انفرادی بام نیرمی کمی و چی پا یاوازی یو انسان با درائشی بیا دا دوی بام برداشت دا گرانی. چونکہ صحابہ کرام و بزدک رالل چی من قدری سو دیار بس کسانی مقابل کی 1000 کسان دی او اسلحہ وغیرہ دا جنگ سامان ورسر برابر دی آسنو بعد سوال دی. نو اللہ رب العزت دا فرشتو مدد دا رولی گلو. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی دی اگا فرمائی چی دا فرشتی چی کل رالی دا اسمان دا پبرک و سنو باندی سوری وی او طول فرشتو دا زیاد رنگ پٹکی دا وغلیو. دا سیاسی پلیٹ فارم باندی چی دا قائد دا زیاد پٹکی تاسو تحکاری دی دا دی فرشتو اگا زیاد پٹکی دی. ذکر رب العالمین جل جلالہ دا دیر وحمہ دی جماعت الحمدللہ یو عزت ورکڑے دے.
اگر چې زما او ستا د کمزورۍ د وجې نه خبره سمه چې نه راځي هغه بېله خبره ده، خو دا غم زیړ کلر ده د فرشتو هغه پټکي چې حدیث مبارک کې ذکر راغلی. او دا عبی بن زبیر رضی الله عنه صحابي دی په خپله باندې فرمایي. د دې دویم آیت کریمه کې هغې طرف ته اشاره د مصومین را روان دی چې د برق اسونو باندې سپارې وي دا فرشتې د مدد دپاره راغلي دي او تمامو فرشتو په سرونو باندې پټکي پراته چې د زیړ کلر ولري. نو پیغمبر علیه السلام ته یاد دهاني په طور باندې او مؤمنانو ته یاد دهاني په طور باندې الله پاک آیت کریمه کې فرمایي چې اذ تقولوا یاد کا هغه وخت چې تاسو فرمایي للمؤمنین مؤمنانو ته علن یکفیکم چې آیا کافي بشي ستاسو دپاره ان یمدکم چې مدد وکړي تاسو سره ربکم پروردګار د ستاسو بثلاثة آلاف من الملائکة په 3000 د فرشتو لشکر سره منزلین چې د آسمان او د بره نه راکوزېدونکي وي. نو صحابه کرامو په جواب کې عرض وکړو چې بلا او چې بالکل دا به کافي او شافي چې مقابل کې 1000 کفار او 3000 د فرشتو لشکر دپاره د مدد راشي، نو درې فرشتي به یو کافر چې کوم دی نو باقاعده میز په نابود کړي. نو فرمایي ان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکئ په مصایبو په تکالیفو باندې وتتقوا او تاسو پرهیزګاري وکئ ويأتوكم او راشي دا کافران تاسو ته من فورهم د قهر او د غضب او د غصې د دینا هذا چې دلته کې موجود وي، یا مثال په طور باندې دا قهر او غضب د دی یمددکم نو مدد وکړي تاسو سره ربکم پروردګار د ستاسو ب5,000 من الملائکة په 5000 د فرشتو لشکر سره. 3000 خو به اسم راځي او که چېرې د صبر او د تقوا او د پرهیزګارۍ مظاهره مو وکړه نو شاید چې الله پاک وګورې تاسو سره بیا د 5,000 د فرشتو لشکر مدد دپاره راولېږي. او داسې فرشتې دي وي چې مصومین نښهدارې به وي، علامتدارې به وي. و علامه یې دا ده چې اسونه بې برق وي چې هغه رنګ اسونه نه تاسو په دې لشکر کې چا سره یې نه به د کفارو سره یې، نو تاسو بې پېژنئ چې دا فرشتې دي. او بل مصومین نښهدارې مطلب دا دی چې په سرونو باندې وي د زیړ رنګ والا پټکي وي، نو تاسو بې پېژنئ. دا هغه بدریینو سره الله پاک د مدد او د نصرت دپاره فرشتې رالېږلي دي. صحابه کرامو دا ایمانونه چې دومره قوي او مضبوط وو، نو دا یاد ساتو چې ګورئ صحابه کرامو فرشتې په خپلو سترګو باندې کتلي دي، د هغوی هغه مدد او نصرت یې کتلی دی. او بلکې د حیات الصحابه په تاریخ کې لیکلي دي چې صحابه کرامو ته مستقل طور باندې ګورئ فرشته راغلي. صحابه کرامو کې یو صحابي دی هغه په خپله باندې فرمایي حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه چې فرشته کله کله زما د کټ سر ته چې کوم دی نو ولاړی ما ته، او کله ما ته د کور په دروازه کې ولاړی. دا عمران بن حسین رضی الله عنه په خپله باندې فرمایي. و صحابه کرامو فرشتو سره خبرې اترې هم باقاعده چې کوم دی نو ثابت دي د تاریخ نه. د هغوی قرآن ویل فرشتو ته اورول دا ثابت دي، حتی چې د صحابه کرامو د بیمارۍ تپوس دپاره هم فرشتې د عیادت دپاره راغلي. او بلکې د صحابه کرامو په جنازو کې په کثیر تعداد سره فرشتو شرکت کړی دی. حضرت معاذ رضی الله عنه صحابي دی چې کله وفات شو نو جنازې چې کله اوچته کړلی شو
روانه شوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنازه کې په پنجو باندې روانو تشریف وړو. صحابه کرامو عرض وکړو چې څه وجه ده چې تاسو په پنجو باندې ځئ؟ ویې فرمایل چې د 1,000 نه زیاتې فرشتې راغلي، ځای نشته د قدم کېښودو. او داسې صحابه کرام شوي چې وفات شوي اسمان ورباندې جړلي دي. او ترمذي شریف کې غالبا حدیث دی چې صحابي وفات شو، اسمان نه چې کوم دی نو باقاعده باران شروع شو. او وی فرمایل چې دا باران یقینا چې د باران په شکل باندې دی، لیکن دا جړه د اسمان د دې صحابي په جدایي باندې. او داسې شوي چې صحابه کرامو کې صحابي وفات شوی دی نو حدیث کې راځي احترقت له عرش الرحمن، دا هغه د غم د وجې نه د الله پاک عرش هم په حرکت کې راغلی. نو بهرحال د صحابه کرامو زندګي څه عجیبه زندګي ده. د هغې پسې در او دیوار کوم ځای کې چې سجده لګولې هغې هم ورپسې رونه دونه کړي. خوشقسمته دي هغه خلک چې هغوی د وفات نه پس د هغوی د عبادتګاهونو ځایونه هم هغوی چې کوم دی نو باقاعده یادی او خفګان ورپسې کوي. نو بهرحال صحابه کرامو دا مدد او نصرت د فرشتو په خپلو سترګو باندې کتلی دی. او بلکې یو موقع باندې حضرت علي صاحب فرمایي غالبا رضي الله عنه چې په یوه جنګ کې ما توره باقاعده تاو کړه او ډېر لرې زمانه کیلومیټر فاصله کې به د کافر له سره پرېوتې. عجیب حیران دا د فرشتو هغه نصرتو چې راغلی. نو بهرحال او ډېره اوچته مرتبه د دې بدریینو صحابه کرامو ډېره اوچته مرتبه ده. بدر نه پس چې دا بدریین صحابه کرام کوم مجلس ته ورتلل او هغه صحابه کرام چې په بدر کې نور شریک شوي هغوی ودرېدل چې دا بدري صحابي د عمر لحاظ سره په کم ولې نو ځکه هغه مرتبه ډېره اوچته وه. او دې بدریینو صحابه کرامو ته په یو ځای باندې الله پاک د جنت زیری د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مبارکه خوله باندې سناو کړی. او وی فرمایل ورته بس تاسو د جنګ بدر کافي دی ستاسو د کامیابۍ لپاره. د دې نه پس که تاسو هېڅ هم نه کوئ نیک اعمال وغیره بیا هم در باندې جنت واجب دی. دا بدریینو صحابه کرامو ته وویلی شو. نو بهرحال داسې د هغوی رعب او دبدبه او د هغوی عزت د صحابه کرامو په مجلس کې داسې و لکه زموږ د علماو په مجلس کې چې یو عالم راشي د دیوبند فاضلي نو ډېر غټ اهمیت لري چې د دیوبند نه چې کوم دی نو باقاعده د دوره حدیث سره راوښتي. هغه په وړاندې بیا د نورو مدارسو د سند دومره حیثیت دي. همدغه رنګې د بدري صحابي چې کوم حیثیت و دا د بل صحابي بیا نو د هغوی په مجلس کې نو صحابه کرام ټول د اوچتې مرتبې خاوندان دي. لیکن د بدر صحابه کرامو مرتبه څه عجیبه اوچته ده. او وجه هم دا ده چې دا د اسلام لومړنی جنګ دی او دې دپاره تلل او خپل سرونه پېش کول دا هر سرعت دی. مخې ته کول دا ډېر ګران کار دی. نو دې د وجې نه دې کم تعداد سره 314 په لومړني جنګ کې شریک کېدل نو دا یقینا ګران کار دی. اگر چې په دې کې یو صحابي باقاعده شهید شوی نه دی، الله پاک مدد و نصرت کړی او ډېر احد دپاره بیا صحابه کرام د دې نه هم زیات په شوق سره تیار شي. نو بهرحال الله پاک په دې ایتونو کې صحابه کرامو سره د هغه مدد تذکره هغه موږ او تاسو ته فرمایي. اذ تقولو یاد که هغه وخت چې وفرمایل تا للمؤمنین مؤمنانو ته الن یکفیکم چې آیا کافي به وي تاسو ته ان یمدکم چې مدد وکړي تاسو سره ربکم پروردګار د ستاسو بثلاثة آلاف من الملائکة په 3000 د فرشتو سره منزلین چې بره نه به رانازلېږي او راکوزېدونکي وي. بلا صحابه کرامو عرض وکړي چې او چې بلکل کافي به وي. ان تصبروا پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل که چېرې تاسو صبر وکړئ وتتقوا او پرهېزګاري وکړئ ویأتوکم او راشي دا کافران تاسو ته من فورهم د غضب او د قهر د دوی نه هذا چې دا دی
يمددكم نمدد وكتا ربكم بالوردقار دستاسو ب5 آلاف من الملائكة فبنزو زرو فرشتو سر مصومين جنا خدار قوي. صدق الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعا کے یا رب العالمین سنگ جتا صحابہ کرام سر قدم بقدم مانے مدد و نصرت شامل حال پڑے نم سر اپن مدد و نصرت شامل حال کی او دور حاضر تمام شرور و فتن و اپن مدد و نصرت سر زمون حفاظت فرمائے دین اسلام کامل حفاظت فرمائے دین اسلام دشمنان یا رب العالمین ہدایت ورد نصیب و غرزی دعا کی صبر مسلمانان متوفانی درجون و بخنا مغفرت فرمائی صبر دیباران کی تمام صحت کامل نصیب و غرزی حاضرین و عمرون و معلوم صحتون کی برکت فرمائی زمون زنون دا ایمان پرانام من منول و غرزی زمون دا زنون حسد کینا او روز یا رب العالمین دا دیر رضائنون زمون زنون پاک کی زمون زبانون دا روغ و دا دیبتون پاک کی یا رب العالمین وسعت صدری وسعت ذہنی زبان طول نصیبہ و غرزی ہر قسم شرور و فتن و نظمون